बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूर इस्लाम के हरकली د नन प्रोग्राम موضوع زمون قسم خوړل او منت کول یا منښت کول. نن به موږ په دې خبرې کوو چې قسم خوړل په کوم صورت کې جایز دي او د قسم څو قسمونه دي. موږ کچرې دغه قسمونه خورو په روزمره زندګۍ کې، آیا د دې په شریعت کې څه حیثیت دی؟ شریعت په دې اړه باندې څه وایي؟ او بیا دا هم وایو چې قسم څومره قسمونه دي او د قسم ادا کولو یا د دې کفاره څه ده. په دې زموږ خبرې اترې به نن روانې وي. ستاسو هم که په دې اړه باندې څه پوښتنې وي تاسو موږ ته لایف کالز هم کولی شي، میسج هم را لیږلی شي. مفتی صاحب موږ سره پروګرام کې موجود دی، هغوی به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. موږ سره پروګرام کې موجود دی مفتی عبدالغفار قادری صاحب. مفتی صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. طبیعت مو ښه دی جی؟ الحمدلله خیریت دی. موږ سره د پروګرام کې دویمه برخه هم ده، هغه د نعت خوان ده، په کوم کې چې موږ تاسو ته ښکلي ښکلي نعت شریفونه وړاندې کوو. هغې دپاره نن موږ سره پروګرام کې موجود دی جلال مصطفی کریمي. جلال صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. مفتی صاحب نن چې کومه موضوع د اکثر خو موږ پروګرام کې دا وایو چې هغه ټاپک موږ وروړو چې کوم چې زموږ معاشره کې ډېر زیات د هغې استعمال کیږي یا چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ریلیټډ دي، زموږ په چاپېرچل کې روان دي. قسمونه خوړل یو عام خبره ده. که پیل راته ده ووایي چې قسم څه ته وایي، د دې څه حیثیت دی، شریعت په دې اړه باندې څه وایي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ الحمدلله خدای پاک په فضل باندې مسلمانان یو، او مسلمان چې دی هغه په خپل الفاظو په خپل ټکو په خپل ژوند کې هغه آزاد نه دی، هغه د شرع پابند دی. هغه چې خولې باندې کوم الفاظ وباسي، کومې خبرې کوي، نو هغه به داسې خبرې شي د هغې شرع مطابق هغه یو جایز او سمه خبره وي. نو که چېرې یو انسان په خوله باندې داسې ټکي وباسي چې هغه د الله جل شانه د نامې، د الله جل شانه د ذات، د الله د صفات د هغې استعمال پکې وکړي او د یو کار په باره کې خبره وکړي چې دا کار به داسې کومه، نو دې ته شرع کې قسم ویلی شي. نو قسم دې ته ویلی شي چې د الله جل شانه ذات یا صفاتو دې دپاره ذکر وکړي چې خپله خبره په هغې کلکه کړي، په هغې باندې خپله خبره مضبوطه کړي. نو د بل سړي په ذهن کې په هغې په تصور کې دا خیال راځي چې ده د خدای پاک نامه واخیستله، د خدای پاک صفت پکې ذکر کړلو، اوس خو به دا کار دی خامخا کوي یا دا کار به ده خامخا کړي وي. یو کس قسم وکړي ما دا کار کړی دی، نو اورېدونکي بیا مسلمانه دغه تمه ساتي چې ده به دا کار کړي، ځکه چې دی د خدای پاک نامه واخیستله. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک نه موږ ته تعلیمات دا دي چې موږ له په خپل ژبه باندې همیشه رښتیا ویل پکار دي. چې کله انسان رښتیا وي نو هغه ته بیا د قسم کولو ضرورت نه پیښیږي. چې کله انسان د ژبې غلط استعمال کوي، په هغې باندې دروغونه وي، نو بل سړی مخامخ د هغه رشته دار، د هغه ملګری هغه په هغه باندې یقین نه کوي چې دی خو ډېر دروغونه وي، دا خبره به هم دی دروغ کوي. نو دی د خپلې خبرې مضبوطیا دپاره، خپله خبره کلکولو دپاره دی ورسره بیا د الله جل شانه نامه اخلي، قسم به کوي. نو نبی علیه صلات وسلام تعلیمات دا دی چې انسان د رښتیا خپل عادت جوړ کړي، رښتیا دی وي، نو ده ته بیا د دروغو خبرې په ده باندې تهمت به نه وي، نو ده ته بیا قسم ضرورت هم نه پېښېږي. د ده هره خبره به رښتیا وي، نو ده باندې به خلکو بغیر د قسم نه به هم اعتماد وي. نو چې کله بیا انسان د خپل خبرې د مضبوطیا دپاره د خدای پاک نامه استعمال کړي، نو دغه بیا قسم دی. او قسم چې دی د هغې دپاره قرآن او حدیث کې مستقل چې دی احکامات بیان شوي دي. د هغه چا قسم مات کو د هغې کفاره ده، کم قسم ټیک دی، کم قسم ټیک نه دی، کم الفاظ به وایو کم به نه وایو. انشاءالله نن پروګرام کې په دې خبرې باندې تفصیلي بحث کوو. صحیح. مفتی صاحب د دې قسم قسمونه څو دي؟ آیا هر قسم چې کوم دی نو که مونږ دلته کې په دغه روزمره زندګۍ کې خورو نو د هغې کفاره ضروري ده؟ بالکل. زموږ د ډېر خلکو دغه سوچ او تصور دی دین نه ناخبره وي، نو هغوی دا وي چې کوم ځای کې انسان قسم ټکې ووایي، قسم ټکې وکړو، بس ده باندې کفاره لازمه شوه. نو یاد ساتئ دا خبره غلطه ده. قسم قسمونه دي، قسم په 3 قسمه دی، په هغې کې صرف یو قسم باندې کفاره ده. یو قسم کفاره ده، هغې 2 باندې کفاره نشته. په هغې باندې به دی توبه وي، دی به استغفار وي، خدای پاک نه به معافي غواړي، په هغې کې کفاره نشته دی. نو هغه قسم چې په هغې باندې کفاره ده، هغه هغې قسم کې ده چې انسان د مستقبل د راتلونکي زمانې کې د یو کار کولو یا د نه کولو خبره د خدای پاک نامې سره یا صفت سره ذکر کړي چې د الله په ذات مې قسم زه به دا کار کوم، د الله په ذات مې قسم زه به دا کار نه کوم. نو دا د راتلونکي زمانې خبره ده. که هغه ګنټه پس وي، که 2 ګنټې پس وي، که منټ پس وي یا میاشت پس وي، نو مستقبل سره چې د یو خبره قسم سره وتړله، نو دې ته شریعت په نظر کې یمین منعقده وي. هغه قسم چې د هغې د وجې نه د هغې خبرې کې وتړلی شو،
که چېرې هغه خبره د ونه کړله هغه قسم د سر ته ونه رسولو قسم یې مات کو نو په دغه شانتې قسم باندې په ده باندې کفاره راځي. صحیح. یو سړی وي زه به چېرې دروغ نه وایم ښه خبره ده یو غلط کار ذکر کړي زه به چېرې هم هغه نه کوم نو چې دې دغه قسم وکړو او بیا هغه کار د وکړلو دروغ یې ووایي هغه کار یې وکړلو نو اوس دې په قسم کې حانث شو. حانث معنا دا چې د قسم مات کو اوس په ده باندې کفاره لازمه ده. یو بل قسم دی چې په هغې کې کفاره نشته چې یو انسان د خدای دې نه کړي ماضي کې یو کار کړی دی او بیا خلکو به مخکې قسم کړي چې ما دا کار نه دی کړی یا ماضي کې د یو کار نه دی کړی او خلکو به مخکې قسم کړي چې ما هغه کار کړی دی نو دغه قسم ته یمین غموس ویلی شي. هغه قسم چې هغه انسان د ګناهونو کې غرقوي ډوبوي. مونږ غالبا تیر پروګرام یا هغې نه مخکې پروګرام کې مونږ دروغ قسم باندې خبره کړې وه چې دروغ قسم چې دی هغه انسان تباه کوي نو هغې نه مراد دغه قسم دی چې انسان ته ښه معلوم وي چې دا کار ما نه دی کړی او بیا په هغې باندې قسم کړي چې ما کړی دی یا د ته ښه یاد دي چې ما دا کار کړی دی او بیا په کس باندې اراده باندې دا قسم کړي چې ما دا کار نه دی کړی. که هیر شي نو بیا په دې کې نه راځي خو چې ورته یاد وي نو بیا د حقیقت نه خلاف قسم کولو د ماضي کې د حقیقت نه خلاف قسم کول دته یمین غموس ویلی شي. دا ګناه کبیرو کې راځي او په ګناه کبیرو کې هغه ګناه چې انسان تباه کوي نو دغه شانته قسم کې هم کفاره نشته ده. په دې کې به دې صرف او صرف رب ذوالجلال نه معافي غواړي او که خدای دې نه کړي د چېرته جرګه کې قسم کړی دی خلکو په مخ کې داسې قسم کړی دی چې په هغې کې د بل مال دولت بل ځمکه نیولې ده د بل حق نیولی دی نو صرف په توبه استغفار او رب ذوالجلال نه معافی باندې د غاړه نه خلاصېږي کومې پورې چې د قسم د وجه نه کوم یو شیز نیولی دی د بل حق را لاسته کړی دی هغه دی واپس ورنه کړي هغې پورې د ده د غاړه نه خلاصېږي. او دریم قسم چې دغه قسم چې دی هغه یمین لغوه ورته وي. یمین لغوه دې ته وي چې بعد خلکو ژبې په سر باندې ټکې نیولي وي چې والله لاړم والله رالم داسې خبره نو په دې باندې هم شریعت په نظر کې هغه کفاره نشته دی. صرف دا ده چې دی به دغه عمل نه ځان ساتي. نبي علیه صلات وسلام بارک منع کړې ده چې قسم نه ځان ساتل پکار دی. انسان له بغیر د قسم نه خپل خبره ذکر کول پکار دی ځکه چې رب ذوالجلال زموږ هغه مالک خالق ډېر لوی ذات دی. دغه نامه چې دی هغه دغه شانته خبرو کې دغه شانته ځایونو کې استعمالول نه دي پکار. نو انسان د خپل عادت رښتیا جوړ کړي چې بغیر د رب ذوالجلال د نامې نه انسان په هغه باندې اعتماد کوي. صحیح. مفتی صاحب تاسو یو خبرو کا چې په قسم خلک خوري نو پر روان مستقبل په یو کار باندې خوري چې پر روان مستقبل کې کما دا کار وکړو یا مې ونه کړو نو کچري انسان دغه د یو میاشت ټایم ورکړي د 2 ورځو ورکړي د 3 ورځو ورکړي یا د یو کال ورکړي او پر روان مستقبل کې هغه چې کوم دی وفات شو دې دوران کې نو آیا بیا به د دې چې کوم دی نو شریعت په دې اړه باندې څه وي او خو قسم سرته ونه رسول هغه خو هغه ټایم کې وفات شو بیا به سي جی کله چې انسان یو کار باندې اراده کړي زه به دا کار کوم جی اور هغې نه مخکې دغه انسان وفات شو نو دغه شانتې کار یاد ساتئ چې دا انسان هغې کار کولو نه عاجز رالو جی نو بیا هغې کار ته به کتی شي که هغه کار یو ښه کار یو مناسب کار و چا سره مرسته ده چا سره تعاون دی چا سره منډه تړه ده چا سره یو معاهده ده چا سره یو وعده ده چې هغه یو ښه کار دی نو بیا دغه شانتې ښه کار چې د اولاد له پکار دی چې دغه بیا د خپل پلار هغه ښه کار چې هغه سرته ورسي صحیح دی په خپله دنیا نه لاړو هغه کار یې سرته ونه رسولو خو وروستو بیا اولاد له دغې وارثانو له دغې وروڼو له خپل خپلوانو له پکار دی چې هغه ښه کار چې دی هغه سرته ورسي او خپل دغه کس چې دی هغه په قسم کې هغه قسم سرته ورسي که چېرې هغه اولاد چې دی هغه کار سرته نشو رسولی یا هغې هغه کار سرته ونه رسولو په قصد ارادې سره خو بیا هم د اولاد غاړه هم نه خلاصي هغې غاړه نه بندېږي او د هغې مړي هم غاړه نه بندېږي مړي ته موقع میلو نه شوه ژوند د وجې نه اور اولاد باندې د پلار هغه قسم سرته رسول لازم نه دي صحیح که یو ښه کار نو وکړي نو ښه خبره ده او که هغې نشي رسولی نو بیا په هغې باندې د هغې غاړه بنده نه ده نبي علیه صلات وسلام مبارک یو صحابي سره وعده کړی و په خپل ژوند کې جی چې ته ماله راشه نو زه به تاله دومره مال چې دی هغه زه به تاله درکوم تا سره به زه مرسته وکړم هغه صحابي غریب و نبي علیه صلات وسلام با خبره پوره کول نه مس کې هغې مبارک دنیا نه پرده وفرمایله جی نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک کله امیر المؤمنین شو نو هغې اعلان وکړو چې چا سره نبي علیه صلات وسلام باس وعده کړي وي نو هغه دې راشي زه به هغه وعده سرته رسوم صحیح نو بیا هغه صحابي رالو او نبي علیه صلات وسلام به هغه وعده ور یاد کړه چې ما ته نبي صلی الله علیه وسلم دغه وعده کړې وه نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک هغه خبره هغه پوره کړله صحیح نو که چېرې اولاد وس کېږي د هغې وس طاقت وي
هغې د پلار هغه ژبه سر ته رسولی شي نو ډېره ښه خبره ده. او که وس نه بهر دی یا هغه کار د ګناه دی، جی هغه کار خلاف شرع دی، هغه کار ګناه دی، نو بیا هم هغه کار سر ته رسول نه دی پکار. صحیح. مفتي صاحب مونږ کتلي اکثر خلک د نورو په سر قسم خوري چې زما د مور او پلار په سر قسمي، زما د استاد په سر قسمي. دا څنګه دی؟ آیا شریعت کې چې کوم دی نو دې څه حیثیت شته د قسم خوړو؟ شریعت کې هغه قسم سر ته رسول لازم دی چې هغه د یو ښه کار باندې خوړلی شوي او په سمه طریقه خوړلی شوي. قسم دپاره طریقه دا ده چې د الله جل شانه په ذات یا په صفاتو باندې انسان د یو کار کولو یا د نه کولو د مستقبل قسم وکړي. صحیح. مفتي صاحب په دې قسم باندې به د خپلې خبرې اترې جاري ساتو. دا وخت موږ سره یو کالر دی. جی السلام علیکم. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وعلیکم السلام جی، زه عبدالرشید پېښور نه جی خبرې کوم. جی جی څه به ویل غواړئ؟ زما جی د دغه مونځ باره کې یو دوه ورکوټي سوالونه دي مفتي صاحب ته دا ګزارش دی چې ما ته جوابونه راکړي. جی جی. یو خو جی دا ده چې دا اوس کرونا ایسوپي ته د لاسه چې مطلب کم 50 یا 60 سال نه د مطلب زیات دی به جومات ته نه راځي. نو دې مطلب دې کسانو چې په دې عمل کوي نو دې ثواب کمې راځي یا دې څه ګناهګاري خو نه یوه جی. او دویم دا چې سهار مونځ قضا شي د ماسپښین مونځ سره سړی کوي نو مطلب دی دا به پوره کوي که نه 2 رکعاته به کوي او دا به مخکې کوي د مونځ نه که وروسته به کوي لکه دې کې چې کم وخت نه واوړي چې بیا به مطلب دی بیا به 2 رکعاته کوي او یا به پوره کوي لکه دې باره کې جي ما موږ ته معلومات راکوي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مهرباني جی، شکریہ. مفتي صاحب بیا خو دوی چې کورونا کم ایس او پیز راغلي په هغې باندې خو چې کوم دی نو پوره دنیا کې دغه جاري شوي وو کورونو ته چې کوم دی نو خلک محدود کړی شوي چې تاسو کورونو کې مونځونه کوئ. جی زموږ کوم وخت کې کرونا دا وبا راغلی وه د پاکستان او د ټول دنیا جید مفتیانو دغه فتوی ورکړې وې چې دغه شانتې شپېتو کال نه بره کسان چې هغوی کمزوري دي او هغوی ته خطره ډېره ده دې مرض نه، نو هغوی دپاره دا خبره چې تاسو خپل کور کې مونځ کولی شي. نو هغه ایس او پیز اوس زموږ په ملک کې معاشره کې هغه بیماري کمه شوې ده. نو اوس دغې کسان له پکار دي چې هغه جومات ته نارمل طریقې سره راځي او جومات کې مونځ کوي. خو که چېرې داسې ده چې یو علاقه کې یو محله کې یو ځای کې چې اوس هم دغه مرض شته دی او هلته کې مریضان مخکې کیسونه رپورټ کېږي، هلته کې ایس او پیز باندې عمل کېږي، نو یاد ساته اسلام د انساني ضرورتو خیال ساتي. اسلام د خلکو د حاجات او تکلیفاتو چې سفر کې انسان ته تکلیف وي نو سفر کې اسلام هغه 3 رکعته مونځ 2 ته راولي تکلیف د وجه نه. نو دا هم یو تکلیف دی. مفتیانو په دې باندې فتوا ورکړې وه چې کله ډېر ماشومان وي او چې د 15 کال نه بره کمزورې کسان وي، د هغې زړه بیماري وي یا شوګر وي یا داسې بیماران وي، هغې د کور کې مونځ کوي. الله جل شانه به اجر او ثواب امید ساتو چې خدای پاک به اجر ورکوي. اوس چې کله کوم علاقو کې دغه مرض نشته نو هغې د جومات ته راځي نارمل طریقې سره خپل مونځ کوي. او زموږ د ورور بل سوال وکړو چې سهار مونځ قضا شي نو بیا یاد ساتئ چې زوال نه مخکې چې زوال ټایم نه شروع شوي هغې نه مخکې دوی قضا راګرځي نو د فرض او د سنتو دواړه قضا به راګرځي. صحیح. نن سهار مونږ چا نه قضا شو او د نن زوال نه مخکې هغې قضا راګرځي نو سنتو او د فرضو دواړه قضا به راګرځي. که زوال ټایم رالو او هغې نه وروسته بیا ماسپښین وخت شروع شو بیا دوی قضا راګرځي هر کله که نن راګرځي که سبا راګرځي نو دوی به صرف 2 رکعتو فرضو قضا راګرځي. او ښه طریقه دا ده که چېرې مخکې ټایم وي ورسره جمع ولاړه نه وي او مخکې ورسره ټایم وي نو مخکې د هغه قضا شوي مونځو کي هغې نه وروسته وختي مونځو کي. او که چېرې جمع ولاړه ده جمع ته وخت لږ دی دوی هغه قضا شوي مونځ نشي کولی نو بیا وروسته هم مونځ کولی شي. صحیح. دا هم سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ اورنګزیب خبرې کوم نو ښار نه. جی جی څه به ویل غواړئ؟ مفتي صاحب ما داسې کومې ورته ګزارش دی چې دا کوم کس جادو کوي که نه هغه باره کې چې کوم یو کس جنات دي او مطلب د انسانانو چې دا تکلیف ورکوي نو دا مسلمانانو ستاسو آواز ډېر زیات سلو دی. که تاسو دا کوېسچن دوباره ووایئ کلیر آواز تاسو نه راځي. او مې دا خلک جادو کوي که نه دا جادو په چا باندې تکلیف ورکوي نو دی د جملې باره کې مفتي صاحب نه سوال کوم چې دا مسلمانان دي او که نه د زمره کې څه خبر راځي که جنات دي که هغه انسانان دي او دوی د بچکلي لپاره څه وظیفه څه داسې چې کوم دی نو که نه هغه په کار د تېره د سپېدو ښه طریقه او بل ناپان نه چې کوم دی مې ګزارش چې عبدالله استاد یې ناک راته ووایي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب دوی خو د جادو خبره وکړه چې جادو کوي. جادو باندې موږ تېر پروګرام کې هم خبره کړې وه چې دا ګناه کبیرو کې یو لوی ګناه دی. انسان ته ډېر تاوان رسي، د انسان ایمان ته، د انسان
دنیا او آخرت دواړو ته د هغې سره نقصان رسي. څوک چې جادوګر لځي په جادوګر باندې دغه عمل کوي، بل انسان ته، بل مسلمان ته، بل یو کلیوال ته، بل یو انسان ته تکلیف رسوي، نو په دې باندې د خپل ایمان هم خرابوي او جادوګر هغه ایمان هم پرې خرابېږي. ځکه جادو کېږي د شیطان په رضامندۍ او شیطان په تعاون سره. نو چې کله شیطان راضي کېږي نو رب ذوالجلال خفه کېږي. نو جادو په ذریعه باندې چاته نقصان رسول خپل ایمان خرابول دي، رب ذوالجلال خفه کول دي. هغه انسان ته خو به ډېر لږ تکلیف ورسي، هغه خو به خدای پاک کلام ووایي، تلاوت د قرآن مجید به وکړي، مونځ به وکړي، خدای پاک به کرم وکړي، صدقه و خیرات به وکړي، خدای پاک به د هغې تکلیف نه خلاصېدو یو لاره ورته برابر کړي. خو دغه جادو کوونکي چې څوک ورغلی دی او په بل باندې جادو کړی دی، هغه ځان ته د هغې انسان نه زیات تکلیفونه لاسته کړل. ده ځان ته ډېر غمونه وکتله، دی رب ذوالجلال هم خفه شو، دنیا هم خرابه شو، آخرت هم خراب شو. صحیح. نو ځکه د جادو نه ځان ساتل پکار دی، کوډونه دغې نه ځان ساتل پکار دی. رب ذوالجلال سره خپل تعلق مضبوط کړي چې رب ذوالجلال مینه محبت انسان په زړه کې راشي، نو بل انسان هغه قدر هم د هغې په زړه کې راځي. نو بیا د رب ذوالجلال په هغې فیصلو باندې انسان ته صبر هم راځي. که یو انسان په پیسو کې ښه دی، په انسان په عزت کې ښه دی، په انسان په شهرت کې ښه دی، بل نو دغه انسان په زړه کې بیا وسوسې نه راځي، حسد نه راځي چې زه د رب ذوالجلال هغه له ورکړي ماله به هم راکړي. نو یا انسان رب ذوالجلال ته تعلق مضبوط کړي، نو دغه شیطاني وسوسو نه دی بیا محفوظ وي. او چې کله انسان دغه جادو سحر طرف ته ځي، نو دی خپل ایمان هم خرابوي، خپل دنیا هم خرابوي، خپل آخرت هم خرابوي، خپل مستقبل هم خرابوي، خپل عزت هم خرابوي، بل ته دومره نقصان نه رسي څومره چې خپل ځان ته دی نقصان رسي. صحیح. مفتي صاحب کال نه وړاندې مونږ قسم باندې خبره کوله چې اکثر خلک د نورو په سر باندې قسم خوري، هغه خبره تاسو جاري وساتئ. جی د یاد ساتئ چې قسم دپاره شریعت دغه لاره ښودنې ده چې یا په الله په ذات یا صفاتو باندې، دې نه بغیر که چا د خپل مور و پلار په سر قسم وکړو، بچو په سر قسم وکړو، یا نور څه د دنیا کې چې کوم عزت او احترام هغه قابل اشیا دي په هغې باندې قسم وکړو، نو علما فرمایي چې دغه قسم نه دی شوی. که دغه قسم دی مات کړي نو دی ګناهګار نه دی، ځکه قسم الله پوره کول دی چې کله هغه سر ته ورسي. شرعي قسم وي چې کله صحیح قسم دی نو هغه به بیا سر ته رسول پکار دی او د هغې نه رسول باندې بیا کفاره ده. که د چا په سر باندې قسم وکړو، د چا په ژوند باندې قسم وکړو، نو په دې باندې دغه قسم نه کیږي او په دې بیا پوره کول هم نشته. که هغه مات کړي نو په هغې باندې بیا کفاره هم نشته. صحیح. دا وخت موږ سره یو بل کالر هم دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ تاسو څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ صحیح. مفتی صاحب مونږه کتلی چې قسمونه خو ډېر زیات دي د قسم، خو قسم خوړل اکثر مونږ دا هم کتلی په خپل معاشره کې چې خلک وایي چې یاره زما د قسمې زه به د سره تعلق نه ساتم، زما د قسمې زه به چې کوم دی نو دی به خپل کور کې نه پرېږدم. داسې قسمونه خوړل چې کوم دی نو څنګه دي؟ آیا د دې کفاره هم ادا کول پکار دي؟ بیا قسم ته به مونږ ګورو چې دا قسم د شرع مطابق دی او که نه. په یو ښه کار باندې خوړل شوی دی نو بیا قسم رسول پکار دی. او که په ناروا باندې قسم خوړل شوی دی نو هغه بیا ماتول پکار دی. بعضې خلک یو خبره نیولي چې ما قسم کړی دی، هغې وي چې ما قسم کړی زه به دا خبره سرته رسوم. نو یاد ساتئ چې کله انسان قسم وکړي نو هغې نه وروستو بیا هغې کار ته به ګوري چې دا کار چې دی دا رسول پکار دی، دا قسم سرته رسول پکار دی که ماتول پکار دی. که څوک دا قسم وکړي زه به وروڼو خویندو سره تعلق نه ساتم، مور پلار سره به خبرې نه کوم، یا بچو سره به ښځې سره به د خبرې نه کوم، نو دغه شانته قسمونه دا د خلاف شرع دي. شریعت دا حکم کړی چې مور پلار سره به تعلق ساتئ، خبرې ترې به کوې، وروڼو خویندو سره به تعلق ساتئ، ښځې سره بچو سره به تعلق ساتئ. نو چې کوم داسې قسمونه دي چې هغه خلاف شرع دي، نو انسان به دا خبره نه راټینګوي چې ما خو قسم کړی دی. دی به د شریعت حکم ته ګوري. شریعت وي چې مور پلار سره خبرې کوه، هغې تعلق ساته، هغې خرچې کوه، هغې خیال ساته، او بچو دغه شانتې د وروڼو خویندو، نو بیا دغه شانتې قسم ماتول پکار دی. دغه شانتې قسم به د خبرې ترې شروع کړي، دی به مور پلار سره تعلق ساتي، وروڼو خویندو سره به تعلق ساتي، ښځې سره به خبرې کوي، بچو دپاره منډه تړې به وهي، نو د ده قسم مات شو. چې کله مات شو هغې نه وروسته بیا دی هغې کفاره ادا کوي. نو کفاره ورکول دا د شریعت حکم دی چې داسې قسم سرته مه رسوه، صرف دا مو وایه چې ما قسم کړی دی. صحیح. مفتی صاحب په دې باندې به دا خپلې خبرې اترې جاري ساتو. ګرانو کتونکو زمونږ دا خبرې اترې به جاري وي د قسم په اړه، او د دې نه پس چې کوم دی نو مونږ به په منت یعنې د منښتې په اړه باندې هم خبرې اترې کوو. مونږ سره اوسئ، دې بریک ته ځو، بیا راځو.
پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن خبره کوو مونږه په قسم خوړو باندې او په منت یعنی منښته باندې چې دا په شریعت کې څنګه دي، د قسم څومره قسمونه دي او د دې کفاره سره په دې باندې زموږ خبرې اترې روانې دي. مفتي صاحب بریک نه وړاندې هم مونږ په دې قسم خوړو باندې چې کوم دی نو خبره کول اکثر مونږ ووایو چې څوک د چا په سر قسم وخوري یا بل څه که یو انسان قسم وخوري او بیا ورته پته ولګي چې دا ناجایزه ده، آیا د خپل قسم چې کوم دی ماتولی شي؟ دې چې کله قسم وکړو نو هغه الفاظ ورله قانوني وو، خدای په نامه باندې، خدای پاک په ذات باندې، صفتو باندې، هغې نه وروستو دا قسم وشو. که وروستو ته پته ولګي چې دا کوم قسم ما وکړو دا خو یو غلط کار و، مور و پلار سره خبرې اترې دا شریعت حکم دی، ورونو خویندو سره تعلق دا شریعت حکم دی، نو چا که راتلل هغه خپلوان دي، هغې که راتلل دا پکار دي، نو بیا دغه شانته قسم دی کینسل کولی نه شي، د ختمولی نه شي. به دې صرف دغه یو طریقه ده چې د هغه کار وکړي چې کوم د نه کولو د قسم کړو هغه کار دی وکړي، یا کوم یو کار دا قسم کړو زه به کومه د هغه کار ونه کړي نو د قسم به مات شي، دی به هغې په عوض کې بیا کفاره ورکوي. نو موږ به صرف دې ته نه ګورو چې دا قسم دی، دې ته به ګورو چې دا قسم سر ته رسول پکار دی که دا ماتول پکار دی. که څوک قسم مات کړي نو په دې باندې نه ګناهګارېږي، خو هغه قسم چې ناروا او غلطو نو دې په ماتول باندې نه ګناهګارېږي، بلکې هغه قسم جاري ساتلو باندې په دې باندې ګناهګارېږي. که مور پلار سره خبرې نه کولو باندې قسم وکړي او دې خبرې نه کوي نو دې اوس ګناهګار دی. که چېرې د خبرې ترې شروع کړي نو دې خو شریعت باندې عمل وکړو، خو صرف جرمانه په د باندې تاوان په د باندې د کفارې ذکر رالو چې د خدای پاک نامه داسې ځای کې استعمالول نو پکار چې کوم ځای کې یو غلط کار وي، یو ناجایز کار وي، یا کوم کار دی سر ته نشي رسولی. نو خدای پاک نامه ډېر لوی ده، خدای پاک ذات ډېر لوی دی، هغه په دې وړوکي شیزونو باندې هغه استعمالول نه دي پکار، نو ځکه د باندې دغه جرمانه او تاوان یې ښودلی شوی دی. صحیح. مفتي صاحب مونږ اکثر کتلی دي چې مونږ کله کاروبار کوو، لین دین کوو، دکاندار نه سودا اخلو، په منډی کې د سوداګر نه څاروی اخلو، دې کې اکثر مونږ کتلی دي خلک قسم خوري ډېر زیات چې ما دې قسم وایي دا په دې شوی دا په دې شوی. دې ته شریعت څنګه وایي په دې لین دین کې مونږ چې دومره قسمونه خورو؟ جی شریعت دی نه هم منع کړی ده چې انسان یو شیز اخلي خرڅي نو په هغې باندې بیا قسمونه کوي، ځکه چې موږ له پکار دی چې موږ خپله ژبه هغه پاکه استعمالو، صحیح استعمالو، چې بل سړی په موږ باندې اعتماد وي. او که چېرې یو انسان په صحیح ځای کې هم قسم وکړي، یو څاروی واقعي اغوستې په دغې قیمت باندې، یو سودا اغوستې واقعي په یو قیمت باندې ده، او بیا قسم کوي چې ما په دومره اغوستې نو دا خبره رښتیا ده، خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام بابا فرمایي چې کله یو انسان په بیه کې دغه شانتې قسم وکړي نو په هغې باندې د هغې مال دولت نه برکت ختم شي. صحیح قسم دی، بې ځای نه دی، دروغ نه دی، غلط نه دی، په ځای باندې قسم چې دی هغه هم د هغې مال دولت نه، د هغې بیې نه، د هغې چې کوم انکم رالو، کوم پیسې رالې، د چې څومره ګټه وکړو هغې نه برکت ختمیږي. نن دغه وجه ده زموږ ډېر تاجران وروڼه هغه ورځ کې ډېره ګټه کوي، ډېر سیل کوي، خو دغه شریعت باندې د نبي علیه الصلاة والسلام په دغه هدایت باندې عمل نه کوي چې قسم مه کوئ. نو چې دغه قسم نه کولو په خبر باندې عمل نه کوي نو پیسې ډېرې راځي خو پیسو کې برکت نه وي. نو موږ ته دا خبرې زده کول پکار دي چې قسم په ځای باندې هم په بیه کې نه دي پکار، بې ځای خو بس هم نه کوو. صحیح. ګران کتونکو مونږ به دغه خپل خبرې اترې جاري ساتو په دغه قسم باندې، او بیا چې د قسم دغه ټاپک پوره شي نو هغې نه پس به مونږ بیا خبرې اترې کوو منښتې باندې چې په اسلام کې منښته څه ته وایي او شریعت په دې اړه باندې مونږ ته څه ویلي دي، په دې به خبرې اترې کوو. اوس یو غړی شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی که ستاسو هم په دې ټاپک باندې یا د دې ټاپک نه علاوه ستاسو څه قسمه پوښتنې تاسو موږ ته لایف کال کولی شئ، تاسو موږ ته میسیجز هم کولی شئ، مفتي صاحب به ستاسو سوالونو جوابونه درکوي. مفتي صاحب اکثر مونږ کتلی دي چې خلک په دغه لین دین کې یا چې کوم دی نو په ګپ شپ کې یا چې مونږ کله دغلته کې روزمره ژوند کې یو بل سره میلاویږو، خپل معاملات چې کوم دی نو یو بل سره کوو، په هغې کې مونږ اکثر داسې کتلي چې خلک بل ته قسم ورکوي، تا دې قسم وایي چې دا کار داسې دی، په دې باندې چې کوم دی نو موږ ته شریعت څه وایي، دا جایز دي؟ جی دې ته شریعت کې ابراء المقسم وایي چې بل له قسم ورکول او هغه قسم که بیا سم دی جایز کار دی، او بل دا چې انسان د وس د لاندې دی. که یو انسان بل له قسم ورکړي چې ماله به دومره پیسې راکړې او هغه هغې وس نه بار وي، هغه نشي ورکولی، هغه سره لږې دي یا د خپل ضرورت دپاره دي، نو دغه شانتې قسم چې هغه ناجایز دی یا وس نه بهر دی نو دغه شانتې قسم به دې پوره کوي نه.
او په دې باندې کفاره هم نشته دی. بل له قسم ورکول پکار نه دی. که انسان ورکي نو صرف هغه ځای کې به ورکي چې کوم ځای کې د هغه پکې ګټه وي. صحیح. د خپل ګټې دپاره د خپل فایدې دپاره داسې خبره کول چې په هغې کې د هغه تاوان دی نو داسې قسم بل له ورکولو بیا هغه سرته رسول هغه نشته دی. که چېرې انسان داسې یو خبره وکړي چې هغه د به وس د لاندې وي د هغه تاوان هم پکې نه وي، تا له قسم در کومه واده له به راځې، دعوت له به راځې، دې کار له به راځې، هغه داسې خبرې چې هغه جایز وي نو هلته کې بیا هغه قسم سرته رسول پکار دی. که داسې قسم ورکړو چې هغه د وس نه بهر دی یا خلاف شرع دی نو دغه شان د قسم بیا سرته رسول نشته دی. په دې باندې هغه قسم ورکوونکي هم هغې باندې هم کفاره نشته، چا له قسم ورکړی شو په هغه باندې هم کفاره نشته. صحیح. مفتي صاحب په دغه قسم په مونږه په دې قسمونو باندې هم خبرې وکړي. کچری یو انسان دی هغه قسم مات کی یا چې کوم دی نو هغه قسم سرته ونه رسوي، په دې باندې کفاره څه ده؟ د دې طریقه بیا سره چې تاسو چې کوم دی نو د دغه قسم کفاره ادا کړي. د شریعت دې دپاره اوس موجوده وخت کې 3 کفارې هغه قابل عمل دي چې په دې کې ټول نه اول خو دا ده چې اول کفاره چې کوم هغې باندې به یو انسان عمل کوي هغه دا دی چې 10 غریبانانو ته، هغه غریبانان چې هغې زکات مستحق دي، شریعت کې غریب دي، فقیر دی، هغې کسانو ته 10 کسانو ته د 2 ټیمه داسې روټۍ ورکول چې هغه انسان نارمل حالت کې خپل کور کې خوري. نو داسې روټۍ 2 ټیمو، یو ټیم نه 2 ټیمه 10 مسکینانو ته هغه ورکول پکار دي. او که چېرې دغه وسې نه کېږي بعضې خلکو ځکه 10 مسکینانو باندې د هغې 2 ټیم روټۍ باندې کم از کم چې دی هغه 2-2.5 روپۍ خرچه راځي چې یو ټیم 10 کسانو ته، بل ټیم 10 کسانو ته، د کور هغه نارمل روټۍ نو هغې باندې دومره خرچه راځي. بعضې خلک د پیسو نه کمزوري وي، سټوډنټان وي، هغې چې دی هغه بل لاس د لاندې وي، خپله ګټلو لا هغې مخه نه برابر شوي نو بیا شریعت دویم آپشن، دویم طریقه هغه دا ایښې ده چې دغه کسان دی بیا 10 غریبانانو ته جوړې واخلي، کپړې واخلي، 10 کسانو ته بیل بیل چې هغه جوړې ورکړي. صحیح. که هغې هوس هم نه کېږي ځکه جوړه هم نن سبا 200 روپۍ باندې هغه کمزورې جوړه ملاویږي 100 روپۍ پورې نو بیا دومره پیسې هم هغه سره نشته چې 10 غریبانانو ته 10 جوړې ورکړي نو بیا دغه شانته کس ته چې هغه سره مالی کفاره ادا کولو وس نشته، هغه روټۍ نشي ورکولی، بیا هغې نور څه هغه جامې هم چاله نشي ورکولی نو بیا دغه شانته کس دپاره بیا صرف غریب سړي دپاره چا سره پیسې نشته، هغې دپاره آخري آپشن دا دی چې 3 روژې به ونیسي. صحیح. دغه 3 روژې نیول دا صرف د غریب سړي دپاره دي. که هغې نه مخکې د یو سړي وس کېږي هغه 10 مسکینانو ته روټۍ ورکولی شي نو خامخا به روټۍ ورکړي 2 ټیمه. صحیح. او روټۍ کې هم دا ضروري نه شي چې چرګان پوخ کړي او ډېر اعلی خرچه پرې وکړي، چې نارمل چې کوم خوراک کور کې تیاري که هغه غوښه ده که هغه سبزي ده درمیانه، نه ډېر اعلی او نه ډېر ادنه، درمیانه ترکاري هغه پخه کړي او په خپل کلي، علاقه، محله، خاندان کې داسې کسان چې هغه غریبانان وي، شریعت په نسبت باندې غریبانان وي، هغې کورونو ته هغه ترکاري روټۍ ولګي نو په ده باندې د کفاره ادا کېږي. صحیح. مفتي صاحب یو تن تپوس کړی دی چې د مرګ نه وروسته او د قیامت نه مخکې دغه ژوند چې کوم دی نو په دې کې به څنګه وي او آیا موږ چې کوم دی د مرګ نه وروسته چې کوم مړه شوي رشته داران دي هغوی یو بل سره چې کوم دی بیا میلاوېدی شي؟ جی کله چې انسان دنیا نه رخصت شي نو مونږ چې کوم ژوندي ناست یو نو زموږ په بدن کې ظاهرا مونږ ته ښکاري یو جسم، خو دې کې دننه یو ظاهري جوسه ده، ظاهري ډانچه ده چې دې ته جسم ویلی شي، بدن ویلی شي، دې کې دننه یو روح ده. نو روح هغه سرو دپاره فرښتې راځي، روح چې دغه فرښتې ځان سره یوسي، اسرائیل علیه السلام راځي هغه روح بدن نه وباسي، نور فرښتې ورسري اور دغه جوسه چې ده دا بدن، دا جوسه، دغه ډانچه دا خپل خپلوان چې دغه قبر ته رسي. نو دا قبر چې دی هغه د انسان کوم ځای کې وي جسم هلته کې پاتې شي او روح چې دی هغه بیا چې مؤمنان وي، نیکان خلک وي، هغې دپاره قرآن حدیث کې راغلی چې علیین کې وي. علیین یو مقام دی، هغې مقام ته د انسانان هغه ارواح لاړ شي او د نه مخکې چې کوم خپل خپلوان هلته کې تللي وي، د نه مخکې پلار یا مور یا رور یا څوک خاندان کې یا څوک تعلق والو کې څوک هلته تللي، هغه هم بخري شوي دي، هغه مؤمنان دي بخري شوي هلته تللي دي نو چې کله د ده روح هلته لاړ شي نو هغه خپل خپلوان وله راځي او هغوی ورسره ملاقات کوي. صحیح. د مړو په حالات باندې ډېر کتابونه لیکلي شوي دي، په هغې کې یو علامه جلالالدین سیوطي رحمه الله مبارک لیکلی دی نو هغې کتابونو کې دغه خبره دا رانقل شوې ده چې دغه روح چې دی چې کله دنیا نه رخصت شي نو بیا هلته کې د هغه چې کوم ژوند کې ملګري تعلق پېژندلو والا کسان وي نو د ده روح هم هلته کې هغې خلکو سره ملاویږي. نو د روح ملاقات
یو ځای کېدل ملاوېدل هغه شته دی صحیح او جسم چې دی هغه چونکې بیل بیل قبرونو کې بیل بیل ځایونو کې وي نو هغه جسم چې دی هغه دنیا کې پاتې شي او روح چې کله لیین ته لاړ شي نو هلته کې بیا هغې یو بل سره ملاوېږي یو بل پېژني. صحیح. مفتی صاحب همدې سره ریلیټډ یو تن تپوس کړی دی چې اکثر زموږ کوم رشته داران مړه شوي دي نو هغه موږ لا په خوب کې راځي او په خوب کې مو چې کوم دی نو مختلف خبرې کېږي خو یو ځل داسې هم شوي دي چې راشي وي ما ته وایي چې زه ستاسو د کور نه یو تن بوځم نو آیا دا چېرته کې د مرګ خبره خو نه چې زموږ کور طرف ته چې کوم دی مرګ را روان دی یو تن بل هم مړ کېږي؟ اصل کې د خوب کې د ژوندي انسان روح او د مړ انسان هغه روح دا ملاقات کوي. جی. نو دغه خوب کې چې کله انسان اوده شي نو خوب کې د روح چې دی دغه مړ کسانو روح سره ملاویږي روح د روح سره ملاقات کیږي نو بیا بعض اوقات چې کوم دنیا نه انسان تللی دی د هغې روح په عالم ارواح کې په پس د مرګ نه چې کوم عالم برزخ دی هلته کې د دنیا کې د خپل اولاد نه د خپل خپلانو د حالات نه خبرېږي او هغې باره کې علماو لیکلي دي چې دا کوم ژوندي کسان وفات شي نو دی شي بیا هلته کې روح لاړ شي هغې روح ته نه تپوس کړي زما زوی څنګه و زما ورور څنګه و پلار مې څنګه و لور مې څنګه وه نو هغې یو بل ته ووایي چې زوی دی بدعمله شوی دی زوی دی په غلطه روان دی یا داسې یا داسې نو هلته کې هغه روح خفه کېږي نو دغه ارواح الله جل شانو ته عرض کوي داسې شته چې بیا دغه ارواح ته اجازت میلوي شي نو هغې بیا خوب کې دوی سره ملاویږي نو دوی خوب کې بیا خپل پلار رور یا څوک چې مخکې تللي دي هغه بیا خپل اولاد د آخرت طرف ته متوجه کول دپاره خپل عمل ټیکولو دپاره ورته داسې خبرې کوي چې دې سره لږ دی ویریږي نو داسې واقعات موږ ته ډېر راغلي دي موږ ته خلک خپل خوب بیانوي د هغې تعبیر ته موږ ته بیانوي نو ډېر واقعات داسې راغلي دي ما ته بیانوي په خپله خلک ملو شوي دي چې پلار چې دی هغه دغه خبره موږ ته خوب کې وکړه پلار سره دی هغه دا خبره وکړله نو د ارواح چې دا خبرېږي نو بیا چې کله بچي په بدعمله وي په غلطه لار باندې روان وي نو هغه پلار هغه روح چې دا غواړي چې زما دا بچی ټیک شي نو هغې ته بیا خدای پاک خوب کې د ملاقات یو لاره برابر کړې ده نو خوب کې ورته داسې خبره وکړي چې دی لږ رابیدار شي یو کس په بوزم معنا دا ده چې تاسو هم ما پسې ارمان دی همیشه د بعد دنیا کې نه پاتې کېږي. صحیح. دا هم سره یو کالر هم دی چې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم ضیاءالله صاحب زه ارشاد خبرې کوم پېښور نه مفتي صاحب ته هم سلام وایم. جی جی وعلیکم السلام. مفتي صاحب نه یو تپوس کوم مفتي صاحب که نن سبا موږ وګورو په خاص توګه باندې استادانو چې کومې برتیانې کېږي پای کې دغه ټسټونه چې کوم دي نو دغه یا آوټ شي څوک په پیسو باندې دغه وکړي په دا کې د ان ټي ایس او دا نور چې کومې ادارې دي خپل کسان هم ملوث وي او یا دغه شانې څوک په بل غلطه طریقه باندې دغه برتي خپل وکړي نو په دې باندې مفتي صاحب لږ خبره وکړي چې بیا به دغه کم کس چې برتي شي دا بیا تنخواګانې به اخلي د بیا ټول عمر په دغه باندې روان وي نو لږ کاینډلي په دې باندې خبره وکړي چې د ابتدا د غلطې طریقې نه وشوه نو بیا وروسته د څه صورتحال وي څه انجام وي په دې لږ خبره وکړي. صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. مفتي صاحب دا مونږ اکثر کتلي چې دغه څیزونه زموږ په معاشره کې ډېر زیات رواني کله چې یو تن برتي کېږي نو یا خو چې کوم دی نو په سفارش باندې وشي د بل تن حق ووایي یا چې کوم دی نو دغه د پیسو خبره پکې هم بعضې کیسونه داسې شوي چې په پیسو باندې خلک دغه ټیسټونه اخلي. جی یاد ساتئ چې کوم نوکرۍ دپاره یو انسان اهل نه دی جی هغې ته وړاندې کېدل او هغه نوکري هغه پوسټ هغه سیټ اخیستل د دپاره ناروا دي. جی که دی په پیسو باندې اخلي نو هم ناروا دی که په رشوت باندې په سفارش باندې اخلي نو دا هم ناروا دی. بعض صورتونه داسې وي چې هغې کې د ده هم کوالیفیکیشن برابر وي هغه پوسټ ته د نور کسانو کوالیفیکیشن هم برابر وي نو هلته کې یاد ساتئ بیا چې هغې کوم کرایټیریا ده د دغې محکمې هغې پکې مارکس یو ځای کوي د ډګرۍ هغه مختلف ډګریو هغه مارکس یو ځای کوي بیا هغې نه میرټ لیست جوړېږي نو بیا هغې کې کوم یو کس میرټ کې بره دی هغې سړي حق دی که ښکته کس چې د هغه میرټ کې لیسټ کې نوم نه دی راغلی میرټ کې برابر دی خو لیسټ کې دی نه بل کس مخکې دی نو که چېرې ښکته کس بیا پیسې ورکړي یا سفارش جنګوي او خپل ځان دپاره دغه پوسټ اخلي نو دا هم ناروا دی. یو صورت دا دی چې دی یو سړی په ټاپ باندې دی هغه میرټ کې په لیسټ کې برابر دی او میرټ یې برابر دی لیسټ کې دی راغلی دی خو هغې باوجود ته نه څوک بیا رشوت غواړي د ده حق جوړېږي دا د حق ته چې دی په میرټ لیسټ کې دی بره دی او یو ویکینسي د دی په ټاپ باندې دی یا درې ویکینسي دی او په دی په دویم یا دریم نمبر باندې دی نو د ده حق جوړېږي چې دله دغه نوکري ورکړي شي. که بیا هم څوک افسر څوک هغې کې دننه اهلکار دننه پیسې غواړي نو هغه اهلکار ځان دپاره هغه حرام او ځان دپاره د دوزخ هغه اور چې دی هغه اخلي خو دغه سړی چې سم ورکوي
هغه خپل حق اغوستو دپاره چې د میرټ کې بره دی د ده حق جوړیږي نو دې په دې باندې بیا نه ګناهګارېږي. صحیح. خو یاد ساتئ دا خبره چې دا هغه صورت کې دی چې کله میرټ لیست کې دی بره وي. صحیح. که میرټ لیست کې دی 2م نمبر باندې پوسټ یو دی یا په 3م نمبر باندې پوسټ 2 دی نو بیا د حق نه جوړیږي. صحیح. دغه ځای کې دی چې کله بیا پیسې ورکړي د بل حق خپلوي. صحیح. نو بیا په د باندې د غاړه بندیږي. دا کار هم ناروا دی چې دی بیا وروسته هغه کار کوي نو په هغې کې هم د غاړه بندیږي او ټول عمر دپاره چې دی دا کار کوي نو دی ناروا کار کې لګیا دی چې ټول عمر دپاره د بل حق ونیولو. نو د الله جل شانو حقوقو معامله هغه بیا هم سره قرآن حدیث کې راغلي چې خدای پاک چاته خوښه شي خپل حق ورته معاف کوي. خو د بنده حق چې دنیا کې د بل حق والی وي هغې حق هغې پورې الله جل شانو هم نه معاف کوي کومې پورې چې هغه بنده په خپله نه معاف کړي. صحیح. نو ځکه دغه کارونو کې احتیاط کول پکار دی چې کله یو کس دنه په میرټ کې مخکې دی نو دله په دې باندې صبر کول پکار دی چې دا د حق دی دته ملو شو په دې باندې صبر کومه ماله به خدای پاک بل ځای کې راکړي. صحیح. او که چېرې دی رشوت سفارش خپل تعلقات په زور باندې یو شي ځان ته خپلوي نو دې ځان دپاره ابتدا نه هغه کار چې دا به ناروا لاره باندې هغه کار خپل کو نو چې ابتدا د یو کار په ناروا باندې وشي په حرامو باندې وشي په ناجایزه باندې وشي نو وروسته هم هغه کار بیا هغه ته مصیبتونو د تکلیفونو باعث جوړي. صحیح. ګرانو کتونکو مونږه دغه خبرې وکړې په قسم باندې چې د قسم څومره قسمونه دي او د هغې کفاره څه ده د دې باندې مونږه تفصیلي خبرې اترې وشوې. اوس ځو یو بریک طرف ته چې بیا راشو نو بیا به مونږه خبرې کوو د منښتې په اړه چې منښتې په اړه باندې اسلام مونږ ته څه وایي. مونږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې مونږه خبره کوله د قسم په اړه باندې چې د قسم څومره قسمونه دي د دې کفاره څه ده او شریعت په دې اړه باندې څه وایي. د پروګرام په دې برخه کې به اوس مونږه خبره کوو د منښتې په اړه چې منښته څه ته ویلی شي او د منښتې چې کوم دی نو قسمونه څومره دي بیا د منښتې کفاره څه ده او منښته نه ادا کول چې کوم دی نو هغه څومره ګناه ده. په دې باندې خبرې اترې کوو. مفتي صاحب که چېرې تاسو راته دا ډیفاین کړئ چې منښته د څه اسلام کې مونږه منښته څه ته وایو؟ د منښته دې ته ویلی شي چې شریعت کې یو کار فرض وي یا واجب وي او دغه کار د باندې اوس دې وخت کې لازم نه دی بیا دې رولګي خپل ځان باندې دغه کار لازم کړي. لکه یو سړي فرض مونځ کړی دی هغې نه وروسته نفل په ده باندې لازم نه دی په دې ځان باندې لازم کړي 2 رکعت نفل به کومه. د حج کړی دی فرضي حج د کړی دی هغې نه وروسته د باندې حج کول لازم نه دی نو دې راولګي ځان دپاره د حج هغه نیت وکړي چې زه که زما دا کار وشو یا د الله د رضا دپاره زه بغیر د یو کار سره تړلو نه هسې دی نیت وکړي چې باري تعالی زه به ستا د رضا دپاره دغه حج کوم نو مخکې د باندې یو حج فرض و هغه د ادا کړی دی خو اوس هغې نه وروسته چې کله د ځان باندې لازم کو نو دې ته اوس منښه ویلی شي چې هغه کار چې شریعت کې جایز دی او هغې کې یو قسمه فرض واجب شته او بیا هغه کار په ده باندې شریعت لازم کړی نه دی خو دې ځان باندې لازم کړي. بعضې کارونه داسې دي چې هغه لازم نه دي هغې منښه نه صحیح کېږي لکه انسان ځان سره دا ځان باندې منښه وکړي که زما دا کار وشو زه به 1000 پیره یا 1,00,000 پیره سبحان الله وایم الحمدلله به وایم الله اکبر به وایم نو دغه کار شریعت دغه ذکر او اذکار په ده باندې شریعت لازم کړي نه دي نو ده د هغې منښه هم دی نشي کولی. نو منښه عام طور باندې زموږ په خلکو کې دا مشهور ده چې دا د چیلي په صورت کې د څاروي په صورت کې یا دغه صورتو کې لازمیږي خو د نور عبادات چې کوم شریعت یو قسمه فرض کړي واجب کړي دي نو هغې عبادات هم ځان باندې لازمولو ته هغه منښه ویلی شي. صحیح. مفتی صاحب دا جایز دي چې اکثر خلک مونږ ګورو چې که زما دا کار وشو زه به دومره روژې نیسم که زما دا کار وشو زه به دومره ختمونه کوم دا چې کله کیږي دغه منښه کول دا جایز دي؟ دې منښه ښه خبره دا ده چې انسان دی منښه یو کار پرې نه تړي ښه طریقه دا ده چې انسان دی یو کار کوي نو د الله د رضا دپاره دی هغه کار اوس نه شروع کړي. صحیح. هغې کار پورې د نه تړي که زما دا کار وشو نو بیا به کومه او که دا کار ونه شو بیا به نه کومه نو دغه شانتې منښه دې ته منښه مقیده ویلی شي نو دغه ته اسلام هغه ښه نظر باندې نه ګوري چې انسان د الله جل شانه اطاعت یو نیک عمل یو کار پسې وتړي. صحیح.
دا موږ تاسو په خپل ذهن کې خپل سوچ کې دته یو قسمه بارګیننګ ویلی شو چې داسې کی لالچ کې داسې کی نو بیا به کومه دا نیک عمل که دا ونه شو بیا به نه کومه نو نیک عمل موږ له هسې هم کول پکار دی صدقه و خیرات چې دی هغه ښه خبره ده که د انسان یو امتحان را روان دی اگزام را روان دی یا نوکری دپاره کوشش کوي یا بل څه کار دپاره نو هغه کار پسې دغه منښه تړلو په ځای باندې دی اوس نه هغه کار وکړي صحیح بطور صدقه دی وکړي چیلې حلالولو د ده وس کېږي او دی منښه کوي نو هغې په ځای باندې اوس چیلې حلال که اوس چې دی هغه خیرات کا صحیح که نفلونو مونځ کول دی یا روجې نیول دی نو اوس نه نفلي روجې اور نفلي مونځ وکړه او رب ذوالجلال نه سوال وکړه چې بای تعالی ماته دا کار آسان کړي ماته دا کار نصیب کړي صحیح نو هغې کار پسې تړل دا ښه خبر نه ده ټیک بلکې الله جل شانه د رضا دپاره هغه کار چې دی هغه شروع کول پکار دی او رب ذوالجلال نه دعا کول پکار چې باری تعالی ماته دا کار نصیب کړي صحیح دا هم سره یو کالر هم دی جی څو خبرې کوي د کوم ځای نه جی زه محمد عمر خبرې کوم د لنډ کوتل نه جی جی څه وویل غواړئ جی ما مفتي صاحب دا یو تپوس دی چې زه موږ پلار او مور ژوندي دي او موږ درې وروڼه یو زه وروڼو کې جی کشر یم او هغه زما نه مشران دي جی هغه زمونږ یوه د پلار نوکري وه او د مشر ورور مې په حفظ کې برتي و جی نو پلار مې چې ریټایر شو نو پلار مې ویل چې دا نوکري زه د کشر زوی ته ورکوم او مور ویل چې مشر زوی ته ورکوم جی نو دې نه هغه سره په دې وران شو نو ما نه نوکري واخیسته هغه ته یې ورکړه دواړه پرې راضا شو نو بیا ما ته دوی دا ویل چې تاسو ته داسې کار وکړه تا باندې پلار مور کسان راوست مشران سپین ږیري راوست وی چې تا مې زمونږ حق نشته دی صحیح ته نن نه موږ نه ازاد یو تا نه موږ نشو غواړو مې راکوه که راکړي دي ښه دی کړي ته بس موږ نه داسې چې لکه ته بس موږ نه فارغ یې تا نه زموږ حق نشته دی اوس ځینې خلک وایي چې ته دې مور له لږ شی ورکوه مخکې زه بېوسه یم نو مفتي صاحب نه زه دا تپوس کوم که دې چې هغه ما ته راکړي صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي جی دې کومه خبر وکړ چې پلار د یو زوی دپاره مور د بل زوی دپاره خبره کوله نو یاد ساتئ چې د پلار ادب احترام هم بچو باندې لازم دی د مور هغه هم لازم دی صحیح نو دغه شانتې کله چې یو اولاد پوهېږي چې زما دغې خبرې د وجې نه دغه مور او پلار په منځ کې خفګان راځي نو هلته کې بچو له پکار دی چې هوښیارتیا نه کار واخلي هغې خبرې نه وروستو شي صحیح نو دا کشر رور دی ده له پکار چې د مشر رور په ادب احترام کې هغې خبرې نه وروستو شي مور پوهېږي چې بس دغه مشر رور مې دی بس هغې دپاره چې کوم پلار خبره کړي بس دا باندې زه راضي یم او دا خفګان مه جوړوئ یاد ساتئ بیا چې کله خفګان جوړ شو هغه وخت د هغې مخنیوی ونه شو او جرګه پکې راله سپین ګیري پکې راله هغې پکې خبره وکړه نو بیا د انسان ته خپل وس پورې خبره ده بعضې خبرې د انسان د وس نه بهر وي انسان په هغې کې غاړه نه بندېږي چې انسان د خپل وس نه انکار وکړي دا خو زما وس نه بهر دا زه نشم کولی نو اسلام د انسان وس طاقت ته ګوري قرآن پاک رب ذوالجلال فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها چې انسان خدای پاک نه دی مکلف کړی نه ذمہوار کړی مګر خپل وس مطابق نو دې خپل وس ته وګوري که هغه کار دی رسولی شي سرته نو ودکړي او که کله پوهېږي چې دا کار زما د وس نه بهر دی نو هغې نه د بیا وروستو شي او یاد ساتئ چې دغه جرګو او داسې کومې خبرې خپلو منځ کې راشي نو د هغې کې بیا بعض اوقات د دواړو فریقینو هغه خبره اورېدلو هغې نه وروستو بیا انسان واضح جواب ورکولی شي نو زما دغه ورور ته دا خواست دی چې د الله د رضا دپاره مور پلار خوشحالول دپاره چې مور پلار په خفګان کې د رب خفګان دی او د هغې په رضامندۍ کې د رب رضامندي ده نو خپل خبر نه چې کله وروستو شي نو الله جل شانه زموږ ستاسو اعمال کتونکی دی زموږ ستاسو اخلاص کتونکی دی هغه قادر ذات دی هغه به بل طرف نه مخه برابر کړي او دغې کشر ته به خدای پاک بل طرف نه به هغه خپل انعام او خپل طرف نه به ورکړه هغه به برابر کړي صحیح مفتي صاحب د منښتې قسم تاسو یو بیان کو کوم چې مونږ دلته کې اوس وویلو د دې نه علاوه د منښتې څومره قسمونه دي جی یو منښه دا ده چې هغې کې صرف او صرف د رب ذوالجلال رضا انسان نیت وکړي چې زه رب رضا دپاره دا منښه کومه هغې کې د خپل کار د خپل صحت د خپل روزګار خپل کاروبار یا د یو خبرې د خپل یو خواهش تړون پکې نه جی هغه ډایرکټ د الله د رضا دپاره باری تعالی زه به ستا د رضا دپاره چې د هغه میاشت کې روژه نیسمه زه به 2 روژې نیسمه زه به دومره صدقه کومه زه به خپل تنخواه نه دومره خیرات کومه زه به دغه نیک عمل کومه نو دغه شانتې منښه دا ډېره ښه خبره ده اسلام د هغې ترغیب ورکړی دی رب ذوالجلال قرآن پاک ارشاد فرمایي ولیوفو نذورهم چې کله تاسو نظر منښه وکړله اوس دا بیا سر ته ورسوئ نو دا بیا سر ته رسول پکار دی
او که چېرې داسې منخه وي چې په هغې کې انسان یو کار پسې یو څیز وتړلو چې صحت حاصل شو، بیمار روغ شو، نو بیا به دغه خیرات کومه، دغه امتحان کې کامیاب شوم خیرات کومه. نو بیا چې کله هغه کار وشو نو اوس دغه منخه سرته رسول دا واجب او لازم دی. صحیح. که بیا هغه نه سرته رسي نو بیا په هغې باندې دغه غاړه بندېږي. صحیح. نو منخه پوره کول دا واجب دی. بعضې هغې منخې دي چې هغه یو کار پسې نه تړلی شوي، هغې ته نظر مطلق ویلی شي چې هغه تړلی شوي نه دي یو څیز پسې. نو هغه چې کله هغه ټایم راشي، هغه موقع راشي، نو هغه ټایم باندې به هغه دی کوي. اور بل نظر مقید دی چې کله هغه یو کار پسې دی وتړلو نو هغه نظر مقید ښه نه دی. نظر مقید نبي علیه صلات وسلام په احادیث کې د هغې بدي بیان کړې ده، د هغې عیب بیان کړی چې دا ښه شی نه دی. ښه منخه دا ده چې انسان د الله د رضا دپاره یو نیک عمل وکړي. او که چېرې انسان وي چې ما ته د خدای پاک رحمت حاصل شي، دغه کار کول غواړم، دې کې زه خدای پاک مدد غواړم، نو هغه بیا هغې دپاره ښه طریقه بیا صدقه او خیرات دی. صحیح. هغه منخه چې کوم د دې هغه کار کول نه وروسته به کېږي، هغه د اوس نه د بطور صدقه بطور خیرات هغه کار وکړي، نو په دې کې د ده بیا ګټه ډېره ده. صحیح. دا هم سره یو کالر هم دی چې څو خبرې کوي د کم ځای نه. صحیح. کال ډراپ شوی دی. مفتي صاحب تاسو د منښتې خبره کوله، اکثر مونږ کتلي چې خلک وایي که چېرې زما دا کار وشو زه به دا منښته کوم. آیا دغه منښته کولو سره دا کار کیږي؟ د دې منښتې څه برکات شته چې خلک داسې خبره کوي که چېرې زه په دې امتحان کې پاس شوم زه به دومره خیرات کوم؟ بالکل د احادیثو نه دا خبره ثابته ده چې کوم انسان دغه عقیده ساتي چې زما دغه منښې د وجې نه دا کار وشو، دا ښه خبره نه ده، ښه سوچ نه دی. منخې د وجې نه یو کار د کېدو یا د نه کېدو سره تعلق نشته. صحیح. یو روایت کې داسې الفاظ راځي، نبي علیه صلات وسلام بار فرمایي منخې په ذریعه باندې د بخیل او د کنجوس نه صرف هغه پیسې رایستلی شي. صحیح. نو د یو کار کېدو یا نه کېدو سره د منخې تعلق نشته دی. د کار کېدو یا نه کېدو سره د خدای پاک د قدرت او هغې د کرم هغې تعلق دی. او د خدای پاک کرم د هغې مدد او د هغې رحمت حاصلولو لاره چې دغه صدقه او خیرات دی. صحیح. نو دا سوچ نه وي پکار چې ما دا منخه کړې نو دا کار به شوی وي، یا یو کار وشو نو ما منخه کړې نو ځکه دا کار وشو. دا غلط سوچ دی. اسلام دې نه منع کړې ده. منخه کېدل نه کېدل دا د الله جل رضا د هغې خوښې د هغې قدرت سره تعلق ساتي. که وشو نو دا د منخې سره تړلی نه دي پکار چې ما دغه منخه کړې ځکه زما دا کار وشو. او که یو کار ونه شو نو دغه ذهن ته سوچ نه راوصل پکار که چېرې ما منخه کړې نو بیا به دا کار شوی وي. دا کار کېدو یا نه کېدو تعلق د رب ذوالجلال د قدرت او د هغې د رضا سره دی. منخې په ذریعه باندې حدیث پاک کې راځي، نبي علیه صلات وسلام بار فرمایي صرف د بخیل سړي نه کنجوس سړي نه صرف پیسې روزي. صحیح. او نور د دې د کېدو یا نه کېدو سره تعلق نشته. صحیح. مفتي صاحب که چېرې یو انسان داسې منښته وکړي چې هغه سر ته نشي رسولی، هغه د دې لپاره چې کوم دی نو ممکن نه وي، د دې دپاره چې کوم دی نو داسې څه کول پکار دي؟ په دې باندې خبرې اترې کوو. خو موږ سره یو کالر دی دا وخت. جی څو خبرې کوي د کم ځای نه؟ السلام علیکم. جی رئیس خبرې کوم چې پېښور نه. جی څه به ویل غواړئ؟ مفتي صاحب نه دا تپوس کوم زموږ د سکرین د بیټ د خپو ته لګېدلی سهار کې موږ د تلاوت اورو د لږ چت دی که نه، چې آیا دا ټیک دی یا نه؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکوي. ټیک شو. مفتي صاحب د دوی کمره کې بیټ ته مخامخ چې کوم دی نو سکرین لګېدلی او تلاوت پرې اوري، هغې طرف ته خپې وي. نو اصل کې د قرآن مجید ته خپې غځولو دا د ادب سره تعلق ساتي. او چې کله سکرین باندې تلاوت لګېدلی دی نو مخامخ قرآن مجید هم نه صرف اواز راځي. نو فقهاو لیکلي دي چې ښه خبره دا ده که چې کمره کې کتابونه پراته وي، پای کې قرآن مجید دی، پای کې دیني کتابونه دي، نو هغه د خپو دغې چې کوم مقدار دی هغې نه بره وي. صحیح. نو بیا هم انسان ورته خپې غځولی شي. اول خو داسې کټ خپل بیډ خپل کټ ته داسې طریقې باندې واچي چې هغه قبلې ته هم خپې نه وي اور دغه کتابونو ته هغې ته هم خپې را نه شي. او که چېرې کمرې سیټنګ داسې دی چې هغې کې بل شانته نه کېږي نو بیا د خپو د چې کوم مقدار دی د خپو نه بیا هغه بره ساتل پکار دی. نو که سکرین باندې تلاوت لګېدلی دی نو هغه خامخا د انسان د مقدار نه هغه بره وي. انسان ته چې کوم جهت دی انسان محاذات ورته وي، د انسان کوم ناسته ده هغې نه بره وي، نو په دې کې هېڅ خبر نشته، دې باندې انسان نه ګناهګارېږي. صحیح. مفتي صاحب د کالر نه وړاندې مونږ خبره کوله چې یو انسان دی هغه داسې منښته وکړي چې هغه بیا سر ته نشي رسولی. فار ایگزامپل هغه داسې د خیرات منښته کړې ده، اوس ورسره پیسې شته، په راتلونکي وخت کې هغه سره پیسې نه وي یا هغه د دې قابل نه وي چې هغه دغه خیرات یا دا منښته وکړي، بیا د انسان له څه کول پکار دي؟
که چېرې دغه انسان داسې مناخه وکړي چې هغه د ده د وس نه بهر وي نو بیا د لږ انتظار هم کولی شي څه وخت پس د سره پیسې برابر شي بیا د هغه مناخه سرته ورسي او که چېرې هغه دومره داسې مناخه کړې ده داسې خبره ذهن ته خولې باندې راوستې ده چې هغه د ده د وس نه بهر ده دې چرې هم مخکې مستقبل کې هم هغه سرته نشي رسولی نو بیا یاد ساتئ دغه شانتې کس به د قسم کفاره ورکوي مناخه چې کوم مناخه د د وس نه بهر ده او دی په مستقبل کې هم وروسته هم دی هغه سرته نشي رسولی د انسان د طاقت نه بهر خبره ده نو هغې دپاره بیا دی د هغې د جرمانه د هغې چې کوم د باندې شریعت لازمه کړې ده هغه دا ده چې بیا به دی د قسم کفاره ورکوي قسم کفارې مخکې وضاحت وشو چې 10 مسکینانو ته 2 ټایمه روټۍ ورکړي یا 10 جوړې دی غریبانو ته ورکړي که دغه دواړه نشي کولی نو بیا مجبورې او غریب سړي دپاره بیا 3 ورځې روژې نیول دي صحیح دا هم سر یو بل کالر دی جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه خبرې کوم سعودي نه جی څه به ویل غواړئ کوم د مې سوال دی جی جمعه کې جمع ولاړه د سړي نه اوله 2 رکعاته ډک وشولو جی نو دې وروسته راغی دا 2 رکعاته به دې ډک کوي که نه دا اخرني 2 چې د امام سره وکړل نو د دپاره دا ډک شول صحیح تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړي اون د روز کوم تپوس وکړو چې 3 رکعاته مونځ دی او 2 رکعاتو باندې دی حاضر شو 2 رکعاته نشوي نو دی به امام سره روسنی 2 رکعاته تش د وکړل صحیح نو د تش رکعاتونه لاندې کړل او د ډک رکعاتونه هغه پاتې شوي دي نو دې شکل بیا سلام امام سلام وګرځي دی بیا پاسي نو دی به ډک رکعاتونه هغه قضا راګرځي ځکه اول ډک رکعاتونه بیا وروسته تش رکعاتونه نو د تش وکړل امام سره او د نشي قضا شوي دي هغه ډک رکعاتونه دي نو دی به دغه ډک رکعاتونو قضا راګرځي صحیح مفتي صاحب د منښتې په اړه خبره کوو نو منښته یو انسان دی هغه وایي چې زمانه منښته هیره شوې ده چې یاره ما څه منښته کړې وه خو اوس رانه ذهن نه وتې ده او ما څه منښته کړې وه دې انسان له څه کول پکار دي بیا جی بعض اوقات داسې وشي چې انسان هغه منښه کې هغه صحیح ټکي ونه وي جی لکه منښې دپاره اسلام دا تعلیم راکړی دی چې ته به خبره واضحه کې بعضې خلک وي که زما دا کار وشو زه به روژې نیسمه جی دا ونه وي چې 3 روژې 5 روژې 10 روژې 20 روژې زه به خیرات کوم او خیرات نه مراد چې دی د ونه وي چې دیګ به پخومه چیلې به لالومه هغه شیز چې دی د معین نه که مخصوص نه کړو هغه ذکر یې ونه کړو چې څومره نو هغې دپاره بیا دا ده چې د څومره وس کېږي د به وس مطابق به دغه د عمل جاري ساتي صحیح دی که د روژه نیولو منښه کړې وه نو دی به روژې نیسي کله د ده وس طاقت برابروي دی به روژې نیسي که د خیرات کولو منښه کړې ده نو دی به وس مطابق کله وس کېږي دی به خیرات کوي نو کله چې د ده زړه د تسلي ملو شي د ده زړه مطمئن شي نو بیا به دی هغه عمل پرېږدي خو کومې پورې زړه کې د ده شک راځي د ده تسلي نه راځي نو دی به هغه کار کوي ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه هغه مبارکه یو ځل منښه وکړه او هغې مبارک نه دا هیر شو چې زه به څومره غلامان آزادوم دوی هغه عمل چې دی هغه معین نه کو نو دې مبارک وروسته فرمایي حدیث پاک الفاظ دي دا مبارک فرمایي کاش که ما هغه شیز ذکر کړی وی نو اوس به هغې مبارک بیا هغه عمل جاري ساتلو بار بار به یې کولو نو که چېرې انسان معین کي نو منښه کوونکي به یاد ساتي چې منښه به شرعي منښه کوي صحیح منښه به کوي او ځان ته به الفاظ داسې ذکر کوي چې په هغې باندې دی بیا وروسته عمل هم کولی شي صحیح که روژه ده که خیرات دی که هر یو کار دی دی به داسې وس د لاندې منښه کوي چې هغه بیا دی سبا ادا کولی هم شي داسې به نه کړي چې هغې کې بیا سبا دی پاتې راځي بیا دی ګناهګارېږي صحیح مفتي صاحب تاسو یو لفظ استعمال کو چې انسان لا شرعي منښته کول پکار دي شرعي منښته څه ته وایي که یو انسان منښته کوي نو دې شریعت موږ ته څه وایي چې څنګه منښته کول پکار دي جی شرعي منښې نه مراد دغه دی چې یو کار شریعت کې لازم وي جی فرض یا واجب وي او هغه کار بیا د کړي وي د ده غاړه خلاصه شوي وي هغې نه وروسته دی بیا په ځان باندې لازمولو هغه اراده وکړي جی اوس یو کار داسې دی چې په ده باندې کول لازم نه دي صحیح شریعت په ده باندې لازم کړي نه دي نو دې ځان باندې نشي لازمولی صحیح اوس کوم یو کار شریعت لازم کړی دی دی به خامخا کوي دې ځان باندې هغه لازمولی نشي مونځ دی مونځ شریعت هسې هم لازم کړی دی او یو سړی دا منښه کوي زه به ماسپښین مونځ کوم نو دی دا نشي کولی ځکه چې مونځ خو شریعت هسې هم لازم کړی دی مور پلار سره به خبرې کوم د هغې سره تعلقات ساتم دا دی دا شرعي منښه نه ده دی خو به هسې هم مور پلار سره خبرې کوي نفل چې دی دا شریعت لازم کړی نه دی نو نفل چې دی ځان باندې لازمولی شي صحیح او داسې بعض علماو دا هم لیکلي دي چې دا چاراندام چې دی او داسه
دا داسې یو عبادت دی چې دا هسې لازم نه دی. مونځ دپاره، تلاوت دپاره، دغه عبادت دپاره، طواف دپاره دا لازم دی. نو که چېرې اودس منخه څوک وکړي نو بعض علما فرمایي چې داسې اودس منخه پوره کول دا شرعي منخه نه ده، دا پوره کول نشته. نو ډېر خبرې داسې دي چې هغه جایز دي خو شریعت موږ باندې لازم کړي نه دي، نو موږ هغه ځان باندې نشو لازمولی. نو که چېرې شریعت لازم کړي دي او هغه ادا کړی دی، د ده غاړه خلاصه شوې ده، هغې نه وروسته دی بیا دویم ځل باندې هم ځان باندې لازمولی شي. لکه مثال ما د حج ورکو، حج شریعت لازم کړی دی، د یو ځل حج ادا کو، فرض د ده ادا شو، دی نه وروسته دی دویم ځل باندې هم دا حج ځان باندې لازمولی شي. صحیح. دا وخت موږ سره یو کالر دی. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیر علي خبرې کوم چې د پېښور نه. جی څه به ویل غواړئ؟ جی مونږ پنځه وروڼه یو او زموږ والد صاحب وفات شوی دی، اخري زموږ مور بیبي وفات شوې ده، نو هغې نه تقریبا 1.5 لک روپۍ پاتې شوې وې که نه جي. صحیح. او نو آیا د زموږ مشر ورور چې دی نو هغه په دې کې خپل د پیسو حساب کتاب وشو 40 نه بعد، نو هغه ویل چې دا پیسې خو ما ټولې جمعو کې او 40 کې لګولې دي، یو ورور نه پوښتنه نه ده کړې او هغه پیسې ده لګولې دي، نو آیا دا شریعت د دې اجازت ورکوي چې دا دې لګولې شي که نه دا به د په ټولو تقسیموي؟ صحیح. تاسو ته مفتي صاحب جواب درکړي. جی زموږ د ورور چې کومه خبره وکړه چې والد صاحب په وفات باندې کومې پیسې پاتې شي هغه یو ورور لګولې. نو یاد ساتئ چې کله د یو انسان نه مال دولت پاتې شي، مال پاتې شي، نو ټول نه اول حق په هغې مال کې دا دی چې د هغې نه به د هغې مړي کفن دفن هغه به کېږي. صحیح. نو کفن دفن چې هغې کې کفن اخیستل دي او بعضې ځایونو کې بعضې علاقو کې دغه قبر کنستل دا به هم په پیسو باندې وي. نو دغه خرچې چې کوم د کفن سره یا دفن سره متعلق دي دا به د هغې مړي د مال نه ادا کېږي. صحیح. هغې نه وروستو دویم حق بیا د مړي په مال پسې دا دی چې که هغه مړی قرضدار دی نو د مړي هغې مال نه به اول قرضونه ادا کېږي. صحیح. که مړي قرض نشته نو بیا هغې وصیت ته به کتي شي، هغه وصیت خو نه دی کړی. صحیح. که وصیت کړي نو بیا دریم حق دا دی چې د هغه مال به 3 حصې شي، یو حصې نه به هغې وصیت پوره کېږي. صحیح. که چېرې وصیت هم نه دی کړی نو بیا به مال چې دی دا په ژوندو وارثانو باندې به هغه تقسیمیږي. صحیح. نو هغې کې بیا مشر ورور او کشر ورور دا برابر دی. صحیح. دا نشي کولی چې مشر وي زه مشر یم زه به دا مال چې دی هغه پلار پسې خیرات کوم، په درېیمه باندې به ولګوم، 40 باندې به ولګوم. نو یاد ساتئ په قبر باندې به ولګوم، قبر بعضې خلک قبر پخي هغې باندې، نو دا ناجایز دي چې انسان د مړي هغه مال چې دی په درېیمه خیرات باندې یا 40 باندې یا په هغې قبر باندې ولګوي. دا د وارثانو مال دی. مړي مالو صرف دې هدف پورې چې کفن دفن ته نه وشي، قرض ته نه ادا شي، که وصیت کړي وي نو وصیت په 3 حصې نه 1/3 نه وصیت پوره شي. هغې نه دغه 3 حقوق نشته نو بیا 4م ځل باندې دا د وارثانو حق دی. وارثانو کې کشر مشر نارینه زنانه دا ټول برابر دي. کشر ورته به عمره برخه ملاوي څومره چې مشر ورته ملاویږي. که دغه کس رالګېدلی دی او هغه پلار پسې خیرات کړی دی او هغه نور وروڼه ورسره نه مني، که نور وروڼه ورسره تیار شو به زموږ پلار پسې خیرات زموږ پلار ته فایده ورسېده بس خیر دی. که هغه کشران ورسره نه مني چې دا خو زموږ مال او موږ پلار پسې نه بخو تا لګولی دی موږ له به دغه پیسې راکړې، نو دغه مشر به دغه کشران له هغه پیسې ورکوي. صحیح. مفتي صاحب تاسو د کفن دفن خبره وکړه، زموږ په دغه مړي په ورځ باندې څه رسمونه هم دلته کې ادا کېږي چې کوم دی نو د ماښام حلوا پخیږي، د ماښام ورپسې چې کوم دی وریجې پخیږي، میلمانه راغلي د هغې انتظام کېږي. آیا دغه ټول انتظام به هم چې کوم دی د دغه پیسو نه کېږي؟ د مړي مال پسې دغه 4 حقوق دي چې کوم ما بیان کړ، کفن دفن، قرض، وصیت په 1/3 کې بیا مال په وارثانو باندې تقسیمول. دې نه ماسوا چې کوم ماښام کې حلوا پخیږي یا میلمانه راغلي هغې دپاره پخلی کېږي نو دا ټول کارونه به وارثان د خپل پیسو نه کوي. صحیح. د مړي د پیسو نه کېږي. بعضې خلک دا خبره کوي چې د مړي مال د مړي پسې ولګوي. صحیح. نو دا د مړي مال نه، دا د اوس د وارثانو مال دی. که وارثان رور دی زوی دی خپل پیسې لګوي پلار پسې خیرات کوي، حلوا پخي، دیګ پخي، نو هغه ایصال ثواب په طور باندې ټیک ده، رسم په طور باندې نه دی پکار. دا مړي ته فایده رسول دپاره چې د هغې پسې خیرات شي دې نیت باندې ټیک دی. او په دې نیت باندې چې دا د علاقې رسم دی، دا د خلکو رواج دی، نو رواج په طور باندې نه ایصال ثواب په طور باندې پکار دی. او د مړي مال نه دی پکار، د مړي د زوی خپل پیسې ولګي، لور خپل پیسې ولګي، رور خپل پیسې ولګي، که پلار د هغه خپل پیسې ولګي، خو د مړي هغه مال دا د اوس د وارثانو مال دی. صحیح. ګرانو کتونکو مونږ به دغه خپلې خبرې اترې جاري ساتو، خو اوس یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ.
ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خبره روانه ده زمونږ منښتې په اړه چې اسلام منښتې ته په کوم نظر ګوري، شریعت مونږ ته په دې اړه باندې سوی، د دې څومره قسمونه دي او د دې ادا کول څنګه دي او د دې ادا کول چې کوم نه ادا کول چې کوم دی هغه څنګه دي، په دې باندې انسان ته څومره ګناه میلاویږي، غاړه څومره بندیږي، په دې باندې خبرې اترې جاري دي. مفتي صاحب د منښتې په اړه مونږ خبرې اترې کولې، که د منښتې ته مونږ وګورو یو انسان منښته وکړي بیا ترې نه هیر شي، څه ټایم پس ورته چې کوم دی نو رایاد شي، آیا دغه ټایم بیا دی دغه منښت ادا کولی شي؟ دې کې څه ټایم لیمټ شته که نه؟ جی منښه هغه وخت نه سټارټ شي چې کوم وخت کې د یو کار پرې تړلی وي، جی نو هغه وخت نه دغه منښه سټارټ شوه. د چا د صحت روغتیا دپاره منښه کړې وه چې زه فلانې بیمار روغ شو نو زه به دا منښه کوم، نو چې کله بیمار روغ شو نو د باندې دا لازم شو چې دې اوس دا منښه پوره کړي. خو که چېرې هیر شو ترې نه یا وس نه کېږي نو د لیټ شي نو دې ته چې کله رایاد شو کله وس وشو نو دی به هغه وخت کې هغه منښه پوره کوي. صحیح منښه پوره کول چې دی هغه ضروري دي. که دغه وخت کې وس نه کېږي لږ وخت پس د بیا د پته ماته وس راځي، وس ته میلو شي نو بیا دی هغه وخت کې پوره کړي. که هیر شو دی نه او بیا رایاد شو نو دی په هغه وخت کې به پوره کړي، په دې باندې نه ګناهګارېږي. خو چې یاد دی ورته او وس کېږي نو زر ته زر دا سر ته رسول پکار دي، دغه منښه پوره کول دا واجب دي. صحیح. مفتي صاحب منښه چاته ورکولی شي؟ که چېرې دغه منښته وکړی شي زه به دا خیرات کوم، زه به دا چیلې ادا کوم، دا حلالومه، زه به چې کوم دی نو دا پیسې ورکومه، دا به څوک کوي؟ دغه منښته په چا باندې حق دی؟ جی منښه هم یو واجب او لازم ورکړه ده. واجب او لازم ورکړه کې د غریب سړي له ورکولو باندې غاړه خلاصېږي. نو دی به داسې کس له دغه منښه که هغه غوښه ده که هغه پیسې دي نو دی به داسې کس له هغه شیز ورکوي چې هغه په خپله د زکات مستحق وي، هغه غریب وي. که چېرې مالداره سړي له ده ورکړله نو په دې باندې د منښه نه پوره کېږي، نو دی به غریب سړی ګوري. او غریب هم هغه غریب چې هغه د مور پلار نه وي، د ښځه بچي نه وي، نو دغه کسان لکه چې غریبانان دي او د ورکړه نو په دې باندې هم فقها فرمایي د منښه سر ته ونه رسېده، دی به بیا دغه منښه ورکوي او په دې باندې د غاړه نه د خلاصه شي. صحیح. دا وخت موږ سره یو کالر هم دی. جی څو خبرې کوئ د کوم ځای نه؟ صحیح کال ډراپ شوی دی. مفتي صاحب مونږ به دغه خپلې خبرې اترې جاري ساتو. د منښتې خبره تاسو وکړه چې دا مسکین له به ورکوې، غریب له به ورکوې، یتیم له به ورکوې. منښه اکثر که یو انسان داسې کړي وي په تیر وخت کې منښه یې کړي وي او هغه یې پخپله خوړلې ده، خپل بچو باندې یې خوړلې ده، په خپل کور کې چې کوم دی نو هغه خیرات کړی دی، دغه انسان له څه کول پکار دي؟ بالکل دا زموږ په معاشره کې خلک منښې ډېرې کوي او هغې بیا خلک ناپوهتیا د وجه نه هغې هغه چیرې حلال کړي یا څاروی حلال کړي او بیا خپل خپلوان راجمع کړي، دیګ پوخ کړي او خیرات وکړي، په هغې باندې وخوري. نو دې دپاره ضروري خبره دا ده چې انسان کوم یو کار کوي هغې کار باره کې شرعي احکامات اسلامي مسایل هغه به زده کوي. نو منښې دپاره دا ضروري ده چې دا به غریب سړي له ورکولی کېږي. غریب به خپل مور پلار خپل ښځه بچي نه وي، وروڼو خویندې غریبانان دي هغوی له ورکولی شي، خپل خپلوان غریبانان دي هغوی له ورکولی شي. که خپل خپلوان مالداره دي هغوی باندې وخوړلی شوه نو هغه منښه نه ده ادا شوې. نو د هغې باره کې به دی بیا سوچ کوي چې یو ځل د منښه کړې ده خپل خپلوان راغوښتي دي، دوه ځل منښه کړې ده دی خپل خپلوان راغوښتي دي، په خپله یې خوړلې ده، په مالدارو خوړلې ده، نو دی به اندازه ولګوي چې نیمه د په مالدارو خوړلې ده، نیمه په بچو باندې خوړلې، نیمه هغه منښه به بیا کوي او هغه به د غریبانانو باندې خوري. صحیح. ګرانو کتونکو مونږ به دا خپلې خبرې اترې جاري ساتو. ستاسو چې کوم میسیجز راغلي د هغې جوابونه هم مفتي صاحب درکوي. ستاسو که نور هم پوښتنې وي تاسو مونږ ته میسیج او کال هم کولی شي. مفتي صاحب به کوشش کوي چې تاسو ته د ستاسو سوالونو جوابونه درکړي. اوس ځو یو وړې شان دمې طرف ته مونږ سره اوسئ، بیا راځو او ستاسو سوالونو جوابونه به درکوو. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی. مفتي صاحب تیر پروګرام کې هم څه کوېسچنز پاتې شوي، د هغې جوابونه چې کوم دی نو هغه مونږ نو ورکړی شوي، ټایم پوره شوی. کوشش به کوو چې نن په دغه پروګرام کې د هغې جوابونه ورکړو. که څه کوېسچنز چې تاسو راغلي د هغې جوابونه که تاسو ورکړئ. جی بالکل زموږ یو خور میسج کړی دی چې د زړه او د خولې د صبر دپاره وظیفه راکړې. جی نو هغې دپاره یا توابو 309 ځله وي نو انشاءالله خدای پاک به انسان کې احساس پیدا کوي
چې دا کار ناجایز دی، دا خبره غلطه ده، دا خولې باندې نه کومه. او دغه شانته زړه به هم هغه صبر شي چې دا کار ښه نه دی، دې نه ځان صبرول پکار دی. یو بل خور میسج کړی د افغانستان نه چې زما د لور 4 میاشتې عمر دی او مروه پې نوم ایښی دی. نو دا نوم ټیک دی که نه دی ټیک؟ نو نوم دپاره کوشش داسې پکار دی چې داسې نوم کېدی چې د هغې د یو پاک خلکو سره تعلق وي. نو د هغې نوم هغه اثرات د هغې پاک بیبي یا د انسان سره چې کوم نوم کېښودلی شي نو هغې ماشوم کې هغه اثرات راځي، د نوم هغه اثرات راځي. نو مروه چونکې دا د صفا و مروه د غونډۍ نامه ده، هلته کې عبادت کېږي، نو د مسلمانانو د عبادت یو نښه ده، خدای پاک د دین یو نښه ده، نو دا نوم کېښودل هم ټیک دی، دې کې څه خبر نشته. او بل تپوس دا کړی دی چې خاوند ډېر زیات غوسه ناک دی او ډېر غوسه کوي او ډېر سختی کوي. نو د چا خاوند ډېر غوسه ناک وي یا رور یا بچې، نو د هغې د غوسه ختمول دپاره یو ځل یا ودودو د پاک نامه ده، یا ودود یو ځل صرف ووي او خراس کاک هغه وله دم کې بیا ورکوي، نو غوسه به کنټرول شي. که چېرې هغه لرې وي نو لرې نه یو ځل یا ودود ووي، سترګې پټې کړي، په هغې باندې دم واچي، نو انشاءالله غوسه به کنټرول شي، هغه ډېر غوسه هغه به ختمه شي. او بل تپوس دا شوی دی چې کور کې خلک مونځ نه کوي اور برکت نشته. نو یاد ساتئ دا مونځ د رب الجلال یاد دی. انسان چې کله مونځ کوي نو رب الجلال رحمتونه راوریږي. نو کوم خلک چې کور کې مونځ نه کوي، نو کومې زنانه مونځ کوي یا کوم خلک مونځ کوي، دا نور خلک مونځ ته راوړل دپاره هغې یا تواب وظیفه 309 ځله وي او اوبو باندې خراس کاک باندې دموي هغې له ورکوي او خولې باندې د هم ورته وینا کوي، نصیحت کوي، نو انشاءالله خدای پاک به زړه حالت بدل کړي، مونځ طرف ته به راشي. او بل تپوس دا کړی دی چې منت باره کې چې د جواب خو مونږ هم کو چې مونږ منخه کړې ده خو هیره شوې ده، نو اوس به څه کوو؟ نو بیا دومره به انسان ته یاد وي چې د روزې منخه کړې وه، د خیرات منخه کړې وه، د کوم یو نیک عمل منخه کړي، نو که هغه شریعت سره برابر منخه وه هغې پوره کول پکار دی. نو هغه کار د 100 ځله مسلسل وکړي، یو څو پیره دغه کار وکړي، نو د دوی هغه منخه به انشاءالله العزیز هغه به ادا شي. او بل تپوس د تېر هفتې هغه مونږ سره ډېر سوالات پاتې شو. یو ورور دا تپوس کړی چې زما د ډیزلو ایجنسي ده، د دې زکات څه طریقه ده؟ نو ډیزل یا هر یو کاروبار شي، دکان دی، هغې کې اغستل خرڅولو کاروبار کېږي، نو هغې باره کې فقهاو لیکلي چې دې کې څومره سامان پروت دی، څومره سودا پرته ده. نو دغه سودا هر انسان ته خپل معلوم وي چې زما دکان کې 3 لکو سودا ده، 15 لکو سودا ده، نو دی به د هغې مال تجارت چې کوم دی ډیزل دی یا نور شیزونه دي، د هغې قیمت باندې به د زکات ورکوي. چې انسان ته پته وي چې زما په کور کې یا زما سره چې کوم آلات دي پای کې دومره ډیزل پروت دی، دومره ټینکې دي، دومره ډیزل کال سر زه هغه وباسم، نو عمره ډیزل به سر باندې به زکات ورکوي. او که چېرې دغې کاروبار په ګټه کې د سره پیسې هم پاتې شوي دي، د پیسې ګټي او هغې کې ورسره پیسې جمع پاتې شوي دي، یو خو دا پیسې دي چې راځي او لګي. که یو انسان 50,000 ګټي او 50,000 لګي، نو په ده باندې زکات نشته. چې کله دغه پیسې د سره پاتې کېږي، جمع پاتې کېږي او په ده باندې بیا کال تیر شي، نو د ډیزلو هغه کوم یا د سامان تجارت چې کوم مقدار دی هغې سره به دغه پیسې جمع کړي او د دواړو زکات بیا دی ورکوي. او بل سوال داسې شوی دی چې هونډۍ کاروبار څنګه دی؟ دا خو د ملک او د ملکی معیشت او د ملکی قانون نه خلاف دی. نو دې باره کې نو یاد ساتئ چې اسلام موږ ته دې خبرې سبق راکړي چې انسان به هغه کاروبار روزګار کړي چې هغې نه بل ته نقصان نه وي. نو ملک ته نقصان دا خلکو ته نقصان دی. نو هونډۍ دغې کاروبار نه هم ځان ساتل پکار دی، ځکه چې داسې شوي دي ډېر ځل چې کوم ملک کې هغې هونډۍ کاروبار کوي، بیروني ممالک نه اکثر دا کاروبار کېږي، هغې هغه چاپه وغورځي، نو خلکو هغه پیسې هلته کې ګیر شي. لاکونو کروڑو روپۍ د په علم کې داسې واقعات راغلي چې خلکو هلته ورکړي دي چې ته ملک ته راولېږې، د کور ته راولېږې، هغې لا رالېږلي نه و چې چاپه وغورځېده، هغې هغه پیسې هلته کې ګیرې شوې. نو هونډۍ کاروبار چې د هغه شریعت نه خلاف دی، ملکي قانون نه خلاف دی، هغې نه هم ځان ساتل پکار دی. او بل یو خور تپوس کړی دی چې مازدیګر وروستو مالګه ورکول څنګه دي؟ موږ نه چا تپوس کړی دی چې دا مازدیګر وروستو مالګه ورکول ښه نه دي. نو مالګه ورکول څنګه دی مازدیګر نه وروسته؟ نو یاد ساتئ ګاونډي له یا خپلوانو له یو څیز ورکول دا د هغې سره نیکي ده، ښېګړه ده. نو دې دپاره وخت نشته چې مازدیګر ورکوئ، ماښام نه وروسته مه ورکوئ، سهار کې ورکوئ، مازدیګر نه وروسته مه ورکوئ. دا خلکو په ذهن کې تصورات ناست دي. اسلام د بل انسان سره د خیر ښېګړې حکم ورکوي. هر ټایم کې انسان د بل انسان سره احسان کولی شي، نیکي کولی شي، ورکړه کولی شي، نو هغه کول پکار دی. صحیح. مفتي صاحب دې سره یو ریلیټډ خبره بل هم د مونږ په خپل چاپېرچل کې کتلي دي چې اکثر په کور کې زنانه وي چې د ماښام نه وروستو جارو مه وهئ، دا ځای مه صفا کوئ، دا چې کوم دی نو
ښه خبره نه ده کې هم څه صداقت جی صفایي اصل کې دغه ماښام نه وروستو صفایي مه کوئ. دا مشرانو خبره دا وه چې رڼا کې صفایي کول پکار دی. صفایي مقصد دا کور صفا شي. نو هغې نصیحت دا کړی کشرانو ته چې صفایي په رڼا کې کوئ چې صحیح صفایي وشي. سستی مه کوئ چې نور پرېوځي هغې نه وروستو صفایي. او نو که چېرې کور خیرن دی مازدیګر کې میلمانه راغله بل څه وجه شوه ټایم میلاو نه شو نو ماښام نه وروستو هم صفایي کول پکار دی. اصل شي صفایي دی. نو که چېرې انسان رڼا کې کوي نو صحیح صفایي به وشي. او دا د انسان کار دی چې ښه کار په وخت کول پکار دی چې بیا تیاره شي نو بیا به بعض ځای صفا شي بعض به صفا نه شي. نو دغې وجې نه مشران منې کوي. نور دی کې شریعت کې څه پابندي نشته. که انسان نه مازدیګر کې پاتې شي ماښام کولی شي ماسخوتن هم کور صفایي کولی شي. یو بل خور د مردان نه حفظه یو زموږ خور د هغې وظیفه غوښتې ده چې اګزام دی د هغې دپاره څه وظیفه وښیي چې اګزام راته آسان شي. نو یاد ساتئ ټول نه اول خو خپل محنت خواري کوشش پوره کول پکار دی. سټډي هغه کول پکار دی. دې سره سره بیا د خدای پاک د مدد حاصلول دپاره وظیفه د اګزام دپاره هغه هر که NTS اګزام وي که نور څه اګزام وي د سکول کالج یونیورسټۍ هر قسمه اګزام دپاره دا وظیفه مجربه ده. یا حکیمو خدای پاک نامه ده یا حکیمو 78 ځل 78 پیرې دوکم اتیا پیرې دغه وظیفه وکړي او روزانه چې کومې پورې اګزام نه وي شوي. او چې کله بیا اګزام وشي نو بیا رزلټ پورې که چېرې ټایم شته نو رزلټ پورې د ښه رزلټ راتلو دپاره ځکه بعض اوقات خلک ډېر ښې پیپر یې وکړي خو بعض وجوهات د وجې نه هغې ته ښه مارکس را نه شي بیا ریچیکینګ کوي یا نور څه کوي. نو بیا د ښه رزلټ ښه پیپر نه وروستو ښه رزلټ دپاره دې رزلټ پورې الملک القدوس دا وظیفه د الملک القدوس 800 پورې ماسخوتن مانځه نه وروستو وي او خدای پاک نه سوال کوي انشاءالله العزیز هغې ته به رزلټ ښه راشي. او ډېر سوالات اوس نور هم شته خو بعضې سوالات هغه دي چې ما د سبا نه بل سبا چې کوم اتوار سنډے میګزین دی هغې کې هم ډېر خلکو ته جوابات ورکړي دي. که دلته کې ما نه سوالات پاتې شي بل پروګرام کې به ورکوم. که هلته کې نه کېږي نو بیا انشاءالله سنډے میګزین کې اتوار پر ورځ مشرق اخبار کې ګوري انشاءالله هلته کې به هم ډېر خلکو ته جواب میلو شي. صحیح. مفتی صاحب ستاسو هم ډېره زیاته شکریه مننه پروګرام کې شرکت کولو. جلال صاحب ستاسو هم ډېره زیاته شکریه مونږ ته رالي ښکلي نعتونه مو راته وړاندې کړه. ګرانو کتونکو دا د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې مونږ د قسم او د منښتې په اړه خبرې اترو کې مفتی صاحب ستاسو د کوېسچن جوابونه هم درکړه او ستاسو د میسیجونو په ذریعه چې کوم سوالونه راغلي وو د کوشش مونږ وکړو چې هغې کې هم ستاسو جوابونه چې کوم دی نو هغه تاسو ته درکړی شي. که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي هغه پاتې شوي وي نو هغه به مفتی صاحب چې کوم دی کوشش کوي چې را روان پروګرام کې د هغې جوابونه درکړي. او دې نه علاوه چې د سنډے میګزین د مشرق اخبار کوم راځي په هغې کې هم ستاسو سوالونو جوابونه به درکولی کېږي. تاسو مونږ ته مسلسل خپل کوېسچنز رالیږلی شي مونږ به کوشش کوو چې ستاسو سوالونو جوابونه درکړو. دا و د نن ورځې پروګرام. اجازت غواړو د الله په امان.